دراغه د چانه غلا کړی دا داغه معافي وغوښته او کوم مال غلا کړی دی هغه ورته واپس کو توبه وباسله نو الله وایي زه به معاف کوم. هر یو جرم چې دی هر ګناه چې دی که انسان په هغې باندې په اختیاري حالت کې توبه وباسي نو الله پاک یې معاف کوي. ان الله یغفر ان یشرک ان الله لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک. الله پاک صرف انسان ته شرک نه معاف کوي چې کله انسان د شرک په حالت کې د دنیا نه لړ شي ویغفر ما دون ذلک او د شرک نه علاوه څومره ګناهونه چې انسان کړي دي دا الله تعالی معاف کوي. نو دلته کې الله تعالی د توبې بیان کوي. فمن تاب څوک چې توبه وباسي من بعد ظلمه پس د ظلم د دنه زیاتې کړی دی ظلم یې کړی دی لیکن بیا هم دی توبه وباسي نو چې توبه وباسي واصلح او اصلاح کی د عمل خپل کم د جرم والا د ګناه والا عمل دی پای کی تبدیلی راولي بدل کی نو فإن الله بشک الله تعالی چې یتوب علیه مهربانی بو کی په د باندې توبه بوله قبول کی. ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم بخون کې او رحم کوون کې ذات دی. د الله عفو او د الله رحمت دا عام دی الله به معاف کی. ورپسې دلیل عقلی دی په توحید باندې اورد کوي الله تعالی په نظریه د عیسایانو باندې چې په عیسایانو کې یو فرقه و یعقوبیه چې هغوی به دا خبره کوله چې ان الله هو المسیح ابن مریم چې عیسی علیه السلام بس بذات خود ته چې ګورین دا الله دی. عیسی علیه السلام ته چې ګوري نو الله په دې کې حلول کړی دا الله تعالی دی. نو الله تعالی جواب کوي نه عیسی علیه السلام جدا دی والله جدا دی. عیسی علیه السلام بنده دی الله دی. نو دا دلیل بیانوي چې الله خو متصرف او مالک د ځمکې هم دی د اسمانونو هم دی د ټولو کائناتو متصرف دی. علم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله بشک الله تعالی چې دی له د دې الله دپاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو دا والارض او د ځمکو دا يعذب عذاب ورکوي بنا چا د یشاو چې وی غواړي ويغفر او بخنه کوي لمن د پاره دا چا یشاو چې وی غواړي. د الله دپاره تصرف او ملک د ځمکې اسمانونو دی د تمام امور متصرف الله دی. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء چاله وغواړي غضب ولا ورکی چاله وغواړي بخنه وته وکي. والله على كل شيء قدير الله تعالی پر سیز باندې قدرتون والا ذات دی. الله تمام سیزونو باندې قادر مطلق ذات دی ارس باندې خبردار ذات دی پارس باندې د الله د قدرتونه حادی دی. ورپسې الله تعالی تسلی بیانوي ورپسې تسلی بیانوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او دا تسلی په دې بنیاد باندې ده چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام به د کافرانو داسې قسم نظریاتو ته داسې قسم حرکتونو ته او د هغوی داسې کردار ته کتېدل چې هغوی لګیا دي د اسلام خلاف د قرآن خلاف سازشونه کوي کوششونه کوي محنتونه کوي نو نبی علیه السلام به په دې خبره باندې ډېر زیات غمجن او فکر د دې خبرې به ورسره و چیرې که دا کافران داسې لګیایي ناسې نه چې دین ته نقصان ورسوي مسلمان ته نقصان ورسوي دا دی چې کوم پوزیشن باندې لګیا دي نو الله جل جلاله ورته تسلي راولېږله. یا ایها الرسول اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا یحزنک غمجن دي نه کی تعالی را الذین آنکسانو یسارعون چې دی دونه وی فی الکفر په کفر کې منډې وی په کفر کې یعنی د کفر په میدان کې دی لګیا دي او منډې تړلې خواري محنت کوي عنادن. دا من ورپسې بیانیه دی دا کم کسان دي من الذین دا کسانونا قالو چې دی وایي آمنا من ایمان نوړی دی بافواههم بخلو د دی باندې ولم تؤمن او ایمان نه راوړی قلوبهم زړونه د دی دا یهود دي منافقان
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بدی خلکو ته کتیدل لکه بنو قریظه، بنو نذیر او دارنګ نور نو نبی علیہ السلام چې بد دی عمل ته کتیدل نو ظاهر به مونږ ایمان نه وړی دی او پړه کې ایمان اونه او د اسلام خلاف چې به کوم محاذ کلاویدنو دی به د هغې هغه قیادت کو او هغه محاذ باندې به دی د اسلام خلاف ولاړو، مسلمان خلاف به ولاړو، په قسم طریقو سره به د مسلمان مخالفت کو. نو الله جل جلاله فرمایي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. پیغمبر علیہ السلام ته د غمجن کی دغه خلکو د خواري دغه خلکو د منډې تړلې د کوپر په میدان کې او دا کم کسان دي نو یو ډلې دا من الذين دا کسانو قالو چې دی وای آمنا من ایمان نوړې دي او دا خبره په سمانی کوي به افواهیم بخلو د دی باندې ولم تؤمن ایمان نه دراوړې قلوبهم لون دی ومن الذين او دا کسان هادو چې يهوديان دي د يهوديانو یا دارنګ د منافقانو د دې دا خبرې دي تا غمجن نه کی تا دې پریشان نه کی سماعون دی ډیر اوریدونکي دي للکفر د بار للکذب للکفر دی ډیر اوریدونکي دي د بار د دروغ د کفریاتو د شرکیاتو بدعیاتو داسې د اسلام خلاف چې کوم نظریات دي داغه ډیر اوریدونکي دي او تفسیر مدارک معنا کوي للکذب الیکذبوا علیکا د بار د دې چې دی دروغ وي په دا باندې دی په دې باندې ډیر خوشحالي کی چې پیغمبر استا خلاف کله سو کلم چدی استا خلاف سو جبو چدی نو دی په دې باندې ډیر خوشحالي کی سماعون للکذب دی ډیر اوریدونکي دي للکذب د بار دغه دروغ چې تکذیب کوي په تا باندې سماعون دی غوکی خودونکي دي لقوم د بار دی یو قوم آخرین چې نور دی لم یاتو کا چې غیرات لل ندی کړی تا دا چې یهود د خیبر دی چا یهود د خیبر دی انو د دې په شان نزول کې علماء لیکلي دي چې د خیبر په يهوديانو کې یو الک او جنای ولګېدل نو زنا وکړه نو چې زنا وکړه نو د دې ځان معتبر غنو نبی علیہ السلام ته نه راتلل نو دی ولګېدل نو خپل وساطت د نبی علیہ السلام سره د بني قریظه په لار باندې قائم کو بني قریظه او دوی تاسو لړ شي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کوي نو دا مسله خو د دې په کتاب په تورات کې موجود و چې ګله یو نارینه او زنانه شادي شودي او زناو کی نو دای برجم کولی شي خود دې غرض او مقصد دا او چې زکی دی شي د مسلمانانو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دین کې دی کې گزاره حال وي په دې کې لګونته کې هغه گنجائش وي اسانی وي نو د خیبر يهوديانو لګیدل او قریظه د وی تاسو لاړ شي او د دینه تاسو کوي د نبی علیہ السلام نه نو د ایرال چرال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی او فرمایل چې حضور تاسو دین سوی د دې مسلې په باره کې کچری یو الک او جنای شادي شوده دی او غي زنا وکړه نو دی باره کې تاسو دین سوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې زمونږ دین خو دی باره کې وای چې دی باره جمع کولی شي دغه الک او جنای دواړه به رجم کولی شي بس دی باندې ورخته ایراله چې هو دانس وکړل دا خو بس بالکل هغه خبره چې کوم زمون کتاب کې ونه خبره باندې پوه شوي او دا کوم وفد د قریظه او چې راغلو نو د دې قیادت کعب بن اشرف کو دا د يهوديانو مشرو نبی علیہ السلام ولم دک جواب ورکو
او دغه وخت کې الله پاک جبرئیل علیه السلام راولېږه، نبی علیه السلام دی وی دی دا ووایه که زه کومه فیصله کوم نو تاسو به یې منئ؟ دی وی بالکل به یې منو. نو چې نبی علیه السلام ورته سزا د قتل واوروله نو دی د منلو نه انکار وکړو. نو جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وفرمیل چې دی ته ووایه چې زه به ستاسو زما خپل مابین کې چې کومه فیصله ده د دې فیصلې د منلو دپاره او نه منلو دپاره حکم چې جوړوم ثالث چې ورته وایي نو ابن سوریه به جوړوم. د ابن سوریه چې و نو دا د یهودو لوی ملا و، د دی لوی سړی و، د یعنې معنا پوهېدونکی و د دی په کتاب او پارس باندې. نو نبي علیه الصلاة والسلام دی ته وی ابن سوریه راولئ، وی دا تاسو کې څنګه سړی دی؟ نو دی ورته د هغه په شان د عالم خو لا په مخ د ځمکه باندې شته دی نه. نو دی نبي علیه السلام راوغوښتو. نو چې راغی نبي علیه السلام ورته وی قسم دله در کوم د الله په ذات باندې چې ما ته به هغه خبره کوي چې کوم ستاسو کتاب تورات لیکلې ده. نو بیا ورته نبي علیه السلام دا مسله بیان کړه. نو چې بیان کړه نو ابن سوریه ورته ووی یره جی که ما سره د دې خبرې یره نه وي، تا ماله قسم نه وي راکړی او ما سره دا فکر نه وي چې تورات به ما اوس وځئ نو ما به تا ته دروغ ویلو، خو چونکې دا ما سره داسې کار وکړو چې قسم دې راله راکړو نو خبر هم دا ده چې داسې به کولی شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ووی بیا تاسو ولې خلاف کوئ د تورات د حکم نه؟ که زما هغه مسله نه منئ د تورات د حکم نه ولې خلاف کوئ؟ داسې ولې کوئ؟ نو دی ورته ووی په جواب کې وی جي داسې چل شوی چې موږ یو شهزاده و د باچاهانو په اولاد کې ولکو، نو هغه یو ځل چې کوم دی نه زنا وکړه نو موږ د هغې د یرې د وجې او د هغه د اکرام د وجې د هغه رعایت وکړو او رجم ونه کړو. نو بیا یو غریب سړي دا جرم وکړو نو په هغه باندې موږ رجم واورو، نو د هغه ټول خاندان نه ووتې د احتجاج یې وکړي دا د چا ویلي دي؟ که دا شرعي سزا ده په شهزاده ولې نه اورېږي زموږ په غریب سړي باندې اورېږي؟ نو موږ د یرې د وجې بیا چې کوم دی دا تجویز ورکړو دا فیصله مو وکړه چې دله مخ تور کوي او په خرې سور کوي او دا وکوي دا وی دا د یرې د وجې کړو. نبی علیه السلام ښه تاسو د الله په حکم کې تحریف کوئ، د الله کتاب کې تحریف کوئ د خپلو مفاد او د خواهشاتو په بنیاد باندې. نو الله تعالی دا آیت راولېږو سماعونا دی غوږ کې ښودونکي دي لقوم د پار دا قوم چې دا یهود د خیبر دي آخرینا چې نور دي لم یاتوکا دی راتګ نه دی کړی تا ته پیغمبر علیه السلام یحرفون الکلمه دی اړی راړی کلمو لرا من بعد مواضعی پس ځایونو د هغې نه یقولون او دی وایي یحرمون الکلمه کلم په معنا د کلمات سره دی یحرفون الکلمات من بعد ثبوتها في مواضعه یقولون دی وایي ان اوتیتم که چرې درکړی شه تاسو ته هذا دا محرف حکم لاړ شئ پیغمبر نه تپوس وکئ انو که چرې دا حکم یې دله درکړه چې او زه خیر دی زه خیر دی دله رجم مو ورکوئ نو فخذوه تاسو واخلی دغه حکم لره وان لم تؤتوه که چرې راتلی ونه کړه تاسو ته په دغه محرف حکم باندې نو فاحذروا تاسو ډډه وکئ د قبولوالي د هغې نه بیا مه قبلوئ ښه واپس راځئ بیا واپس راځئ. الله تعالی وی عجیبه خلق دی دا یهود د الله په دین کې هم دی تحریفات کوي او د خپل خواهش مطابق فیصلې پکې رادن نه کوي. که دا فیصله د دی د خواهش مطابق وي خو فبها او که د دی د خواهش نه بهر وي بیا د انکار کوي. ومن یرد الله هغه څوک دا اوس ادخال الهي دی د الله خبره ده ومن یرد الله هغه څوک چې اراده وکړي الله تعالی فتنته د ګمراه کولو د هغه فلن تملک هرګز ته نی مالک له د ده دپاره من الله د طرفه د الله نه شیئا د څه شي د هدایت. پیغمبر علیه السلام چې الله د چا د ګمراه کولو اراده وکړي ته د هدایت نشي کولی. اصل کې هادي او مضل صفت دا د الله تعالی دی، ګمراه کول هم الله تعالی کوي او هدایت هم الله ورکوي. خبره باندې پوه شوي. خالق د
گمراهی او خالق د هدایت څوک دی؟ الله. دا زمونږ د علم کلام مسله ده. معتزله وی دا گمراهی او فعل اختیاری دی، کاسب هم بنده دی او خالق هم بنده دی. او مونږ وایو نه، خالق د هر چیز الله دی او کاسب بنده دی. بس بنده ولګېد نو چې چا گمراهی کسب کړه نو د گمراهی واغستې ده، چې چا هدایت کسب کړه د هدایت واغستو. او مونږ ورته دا وایو چې کسب د قبیح چې کوم دی نو دا قبیح دی او خلق د قبیح دا قبیح نه دی. یعنی گمراهی الله پیدا کړی دا، الله خالق دی، نو دا څه قبیح کار نه دی. کسب د قبیح قبیح دی. یو سړی ولګېد او قبیح کار پسې روان شن، دا د غلطي وکړه. ومن يرد الله واسوک چې ارادو کې الله تعالی فتنته ای ضلالته د گمراهی دغه فلا تملک هرگستنی مالک له د دربارا من الله د جانب د الله نشین د سشید هدایت. اولئک الذین دا کسان دی لم يرد الله چې اراده نه کړی الله تعالی ان یطهر دا چې پاکی قلوبهم لند دی. الله اراده نه کړی چې د هدایت ورکی، نو چې الله ولې هدایت نو ورکوي څوک بول ورکوي؟ انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. دا هدایت چې دین دا په اسباب باندې نه دی، هدایت چې ورکوي دا الله ورکوي. کله کله اسباب د هدایت به ټول په ټوله باندې موجودي، خو چې الله پاک نه غواړي نو گمراه وي. او کله کله ایس یو نقشه د هدایت به مخې ته ني، خو چې الله د چا د فیصله د هدایت کړي الله پاک ورته د کفر په تیارو کې چې کوم دی رڼا نصیب کړي او ایمان ول ورکړي. اولئک الذین دا کسان دی لم یرد الله چې اراده نه کړی الله تعالی ان یطهر دا چې پاکي قلوبهم لند دی لهم د دې د بار فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی ده ولهم د دې د بار فی الاخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دلوی. دنیا کې هم د ذلیل او رسوایی او په آخرت کې هم د دې د بار لوی غضب دی، لوی غضب دی. ولا سماعون للكذب اکالون للسخط. الله جل جلاله فرمای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خلق چې کوم دینو دا يهود دا مزید د دې کباحت بیانې. سماعون د ډیر وکی خودون کې دي للكذب دروغ ته، د دروغ خبرو ته ډیر وګ دي. سماعون ډیر غوږ کې خودون کې دي للکذب دروغ ته. د پیغمبر خلاف چې کله دروغ ویل کېږي پروپاګاندا کېږي، د اسلام خلاف چې کله پروپاګاندا کېږي دوی په دې کې ډیر ملوثي. نن تاسو وګورئ په مخ د ځمکه باندې چې د اسلام خلاف څومره د دروغو سازشونه کېږي، د هغې سره پیرس او د هغې لومبني خلک چې کوم دین دا به یهودیان وي. په هر میدان کې که اسلام خلاف کومه فتنه راوچدیږي او تاسو د هغې په شا باندې وګورئ د دې قیادت او د دې ټول مالی مدد او د دې فرقې چې کوم دی نو پوره حمایت دا به د یهودو وي. تاسو وګورئ نن که قادیانان د اسلام خلاف چې کوم دی نو یو میشن کوي د هغې په شا باندې هم پوره د یهودو یو لاس دی. دارنګې هره ګمراه فرقه کاغی د اسلام خلاف څه قسمه بغاوت گئی نو دا غي په شابانه مالی طور نظریاتی طور فکری طور دا شاته لاس کوم دین دا د يهودو دی. نو الله وی سماعون للكذب د ډیر غوکی خودون کې د پار درو اکالون او د خړون کې دی لسحد د پار د رشوت. سخت چې کوم دین دا پاربای کې حرام مال ته وی، خودل ته نه مراد رشوت دی، رشوت دی. یعنی سخت چې کوم دین دا هر آرام ته ویل کېږي، مردار ته ویل کېږي. خبره باندې پوهېږئ؟ هر هغه شی چې حرام وي مردار وي دې ته په عربی کې سخت ویل کېږي. ذهن ته راله که نه؟ خو دلته دې نه مراد څه شی دی؟ هغه رشوت دی. او
چا د صورت د مضمون سره معنا کړې ده وی مراد د دین نظر لغیر الله دی لکه زمونږ چې کوم مشهور فتاور شامی نو شامی لیکلي دي النظر لغیر الله لانه حرام بل سخط خبره باندې پوه شوي په باب الاعتکاف کې چې کوم دی نو د شامی ملا صاحب ذکر کوي لانه حرام بل سخط د غیر الله په نوم باندې نظر ګولو دا حرام دی بلکې دا سخت دی نو سخت ویل کېږي هر هغه مردار او حرام مال ته چې د هغې طریقې کار حرام وي او دلته دینه مراد رشوت دی سماعونا دی غوږ خودونکي دي للکذبې د پار د دروغو حکالونا ډېر خوړونکي دي للسخت د پار د حرام مال نن دا څو ګورئ په دنیا کې عالمي بینک د سود چې چلیږي اندام د یهودیانو دی د یهودیانو کار دا دی چې دی به ټوله مردار خوري او د اسلام خلاف به پروپیګانډې کوي اوس الله پیغمبر علیه السلام ته وایي فَإِذْ جَاءُوكَ كَچَرِ دَي راشتا تفحكم نو فیصلو کا بینهم په میانځ د دوی کې بالقسط بالعدل او اعرض یا اعراض کا عنهم د دینا عن معاهدتهم چې دوی کې کوم زمیان دي د غي باره کې فیصلو کا او چې کوم معادین دي د غي نه اعراض وکا خبره باندې پوه شئ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ كَچَرِتِ اعراض وکي د دینا فلن يضروك د هرگز ضرر نشي در کول تا د شی اند معمولی شی پیغمبر علیہ السلام د دین اعراض کوا او دانګین کته دین اعراض وکي دی بتا د ضرر در کی نقصان به در کی پوچھے ضرر او نقصان هم تعالی نشي در کوله وَإِن حَكَمْتَ كَچَرِتَ فیصله کې فحكم نو فیصله وکا بینهم بمیز د دی کی بالقسط په انصاف سره الله پیغمبر علیہ السلام ته وی کدی چرتاله فیصله راړي بالکل د قران د اسلوب مطابق صحیح عدل سره فیصله کوا ان الله بیشک الله تعالی چې يحب المقسطین من کید انصاف کوونکو سره اوس الله نبی علیہ السلام ته وی دی بسنګ پتا باندې فیصله وکي او دی څنګه حکم ګرځي تعالی را دی سره له تورات شته نه په دغه تورات کې دا ټول مسلې لیکل شوې دي نه ها دی دا فیصله کو نه ګرځي دی وی کورګه د پیغمبر سره په فیصله کې گنجائش پیدا شو دا دی چې تعالی راضي نو په دې غرض او مقصد باندې راضي کله دی پیغمبر په فیصله کې گنجائش پیدا شو نو دی د گنجائش لپاره راضي دی د فیصله لپاره نه راضي الانکه دی سره خدای الله کتاب موجود دی وكيف يحكمونك او سرنگي دی ګرځي تعالی را فیصله کن وعندهم او پنځ دی باندې التورات او تورات دی فيها چې باغي کې حکم الله حکم د الله تعالی دی بالقصاص والرجم دا دی په کتاب کې دی سره کوم کتاب دی تورات شریف پای کې خدا قصاص والا مسله رجم والا مسله دا ټول پکې موجود دي ها فيها چې باغي کې حکم الله حکم او فیصله د الله دا بالقصاص والرجم ثم او بیا يتولون دی مخواړی من بعد ذلك پس دی فیصلینا تو د فیصله د الله دی کتاب واوري بیا مخواړی وینه منو وما اولئک ندی داخلك بالمؤمنین مؤمنان الله وی در سره مؤمنان ندی دا ظالمان دي فاسقان دي د الله دی کتاب نه مخړی دا ظالمان دي نو دی دا فیصله کو نه ګرځي دی سره خپلم کتاب اسماني موجود دی اسماني کتاب او سر بذات خود موجود دی خدای چې فیصله کون تا ګرځي نو د دې لپاره دی ګرځي که چېرته د په شریعت کې لکون ته گنجائش وي سہولت وي الله پیغمبر دوی ګور بالکل دای سره نرمي مکوا د الله د دین اجرا او د الله د قانون اجرا په کوا بس دا ډیر دی کله کله کنا وخت کېږي نو دا موسم دغه بارانو سیلای وا انو خامخاراتلو کې ما ته ټیمو لګي نو تاسو نو امید کېږئ مګن چې سبق نشته ان شاء الله چې ژوند دي او صحت وي نو سبق به ان شاء الله سبق کې به چټین راځي که خیره الله نه بغواړو داسي چې ژوند او صحت نو نور ځان را رسوم په یو طریقه الله ما را رسي خو لیکن موسم داسي کنه اوس خامخاس بارانو مو سیلایم وا ان په موټر سایکل بیا راتل ګرانی بیا چې ملګری سو موټر را بار کوي راځون خامخالک ټیم په کې لګي یا دلته کې بیا دی دغه وشي تاخير وشي
نو تحقیقی مخ نه امید کیږي ما ترجمه ته وګورئ جی فمن تابا اغسوک چې توبه وباسي من بعد ظلمه پس د ظلم ددنا واصلح اصلاح کی د عمل خپل فإن الله بشک الله تعالی یتوب علیه مهربانی بو کی په باندې ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بخون کې او رحم کوونکی دی علم تعلم ایتن پویږي ان الله بشک الله تعالی چې دی له د لپاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکو دا يعذب عذاب ورکی من آچا دا یشاو چوی غواړي ويغفرو بخنبو کی لمن دا بار دا آچا یشاو چوی غواړي والله على كل شيء قدير اللہ تعالی پر سزبانی قدرتون والا ذات دے یا ایوہ الرسول اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یخزن کا غمجن دن کی تعالی الذین آکسانو یسارعونا چی دی جلدی گئی فی الکبر پکبر کی من الذین دا کسانو نکبرو چکا پیران دی آمنا چی دی ایمان راوړ قالو چې دی وای آمنا من ایمان راوړ دی بیا افوایم بخلود دی باندې ولم تؤمن ایمان نه قبول کړي قلوبهم لون دی ومن الذين او دا کسان هادو چې یودیان دي سماعون دی ډیر اوریدون کې دی للکذب د پار د دروغ سماعون دی وکی خودون کې دی لقوم د پار دا قوم اخرینا چې نور دی چې خیبر والدی لم یاتو کا چې راتلین دی کړي تا د يحرفون الکلمه دی اړی راړی کلام د الله من بعد مواضعه پس تو زایونو داغینا پس د ثبوت د زایونو داغینا یقولون دی وای دی نور تا ان اوتیتم کچر درکړی شتا واست ها زاده حکم محرم فخذوه نو قبول کی دی لرا و ان لم توتوه کچر در نکړی شتا واست دا سی قسم حکم فخذروه ډډو کی د دې د قبول والینا ومن يرد الله واسوک چرادو کی الله فتنته د گمراه کول ددو فلن تملک هرگستنی مالک له د پار من الله د غضب د الله نشیند سشي یا د جانب د الله نشیند هدایت اولئک الذین دا کسان دی لم يرد الله چرادن دکړی الله تعالی ان یطهر دا چې پاکی قلوبهم لون د دی لهم د دی د بار خزن رسوایی د فی الدنیا په دنیا کې خزن رسوایی دا ولهم د دی د بار فی الاخرته باخرت کی عذاب عظیم عذاب دلوی سماعون دی وکی خودن کی دی للکذب د پار د درو حقالون دی خړون کی دی لسخت د پار د حرام مال فین جاءو کا گشردی راتلو کی دا د فحکم فیصلوگا بینهم بعد السلام بمیز دی کی او اعرض عنهم یا مخواړه ود دینا وین تورس کچرتی رازو کی عنهم د دینا فلن یضروک هرگز دی بسر درن کی دا د شین د معمولی شی وان حکم دا کچرت فیصله کی فحکم فیصلوگا بینهم بمیز دی کی بالقسط په انصاف سره ان الله بشک الله تعالی چې يحب المقسطين امین کید انصاف کوونکو سره وکيف يحكمونك سرنګ بدی فیصله کوونکو ګرځي تعالی را وعندهم پنځ دی باندې التوراۃ او تورات دی فیا چې باغيږي حکم الله فیصله د الله دا پرجم سره په قصاص سره ثم او بیا تولون دی مخواړی من بعد ذالک بس دینا وما اولئک او ندی داخل مؤمنین بالمؤمنین مؤمنان دعا وکي الله تعالی زمونږ دا سبق قبول او منظور کی الله د دې سبق خیرونه او برکتونه موږ لرا کی د دې سبق او د دې قران په برکت سره زمونږ د ټولو پریشانای ختمي کی الله زمونږ او د دې د ټولو استقامت نصیب کی الله زمونږ او د دې د ټولو په ژوند کې خیر او برکت واچي الله چې ته به خوشاليږي ناکار زمونږ نوالي الله چې ته به خپکیږي موږ ټول دا قول او دا فعل او دا عمل نو سادي سور بیماران دی الله ټول د کور او بشفا کی الله به روزګار ته روزګار ورکی بے کور ول کور ورکی بے اولاد ول اولاد ورکی الله زمونږ او د دې د ټول استقامت نصیب کی الله موږ ټول مخلوق د شر نه وساتي الله موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت طریقو باندې روان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ نه خوشاله کی الله د محشر پر ازمانه مدغی سره داسې ملاقاتو کې شیرانه خوشالي او الله دغی شفاعت زمونږ نصیب کی د دوالو جان سردار صلی الله علیه وسلم شفاعت مو نصیب کی په حوض کوثر باندې دغی سره ملاقات مو نصیب کی الله تعالی زمونږ او د دې د ټولو دنیا آخرت خسته کی دا مال کې سور رونه خويندې موږ سره د قران تناسي مشران دي کشران دي نارینه دي زنانه دي الله ټول خوشاله کی د قران فیوزات او برکات موږ د ټول لراږي الله په قران باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي الله زمونږ او د دې د ټولو په ژوند کې خیر او برکت واچي الله ترانه رضا شي
پرون یو ملګری د ټوپای نه راغلی او په سترګو معذور و وی ما ته دعا وکړي الله دې ول سترګو صحت ورکړي الله دې ول د سترګو دا صحت ورکړي الله تعالی دې غي له خیر زه په خپه شوم دا جس په کوم تکلیف کې راغلی یو کې واځي الله تعالی دې ول شفا ورکړي الله دې ټول